حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت الله علیه دا مبارک فرمایي چې یو ځل په سفر باندې روانم او د مونځ ټیم را باندې راغی. څه ګورم یو کوی شته دی، ما وی زه به په دې اودس وکړم، مونځ به ادا کړم، خو په کوی باندې رسۍ او برکه نه وه چې ما پکې اوبه راویستې وې. وی زه په دغې چشمکش کې یم چې دې کې څه ګورم د یو چت باندې یو ماشومه راښکاره شوه او هغه راته اواز دا کوي چې څه ګورې څه پسې ګرځې. ما ته وفرمیل چې بچې رسۍ او برقې پسې ګرځم چې د دې کوهي نه اوبه روباسم. نو ماشومه راته وایي چې ته څوک یې؟ وي ما ورته ویلې چې زه شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت الله علیه. یا ماشومه ډېره حیرانه شوه چې دومره لوی صاحبې چې ستا د شهرت چرچه په هر ځای کې خوره ده او ته د کوهي نه ځان له اوبه نشې رایستې. وی دا خبره وکړه او هغه ماشومې خپلې لاړې په هغه کوهي کې را وغورځولې. شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت الله علیه فرمایي چې هغه ماشومې لاړې چې کوهي ته وغورځولې او کوهي جوش کې راغی او د هغې اوبه چې دي سر ته راوختې. وی ما ته اوبه راواغشو، دس شردام وکړه چې کله فارغه شم ما ته تپوس وکړه چې بچې تا کم داسې عمل دی چې تا دومره کمال حاصل کړی دی چې تا په کوهي کې لاړې توکولې او د هغې اوبو جوش و سر ته راوختې. هغه بچی راته وایي زه درود شریف زیات لولمه، زه درود شریف زیات لولمه. نو شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت الله علیه فرمایي چې ما په هغې ځای کې دا عهد وکړو چې زه به په درود شریف باندې یو کتاب لیکم او دوی مبارک په درود شریف باندې یو معنیاز کتاب ولیکه دلائل الخیرات. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویلو ډیر فضایل او کمال. اوس یو ماشومه ده او هغه لاړې توکي خو کمال ورته میلو دی، خو وجه څه وه؟ وجه بله نه، وجه د حضور علیه السلام باندې درود و سلام وایي. رب ذوالجلال دې زموږ او ستاسو ژبې د حضور علیه السلام باندې په درود و سلام باندې همیشه دپاره لمدې وساتي.